بیان شروع دی چې زما محترم نن سبا وخت سره د خلکو منځونه موږ او تاسو وګورو نو یقینا زموږ منځونه ډیر زیات کمزوري دي زموږ په منځونو کې ډېرې کمزوري دي که د زنانو منځونه وګوري نو د زنانو منځونه هغه شان نه دي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د منځ کولو حکم کړی څنګه طریقې ښودلې ده په هغه طریقه باندې نه زموږ زنانه منځ کوي نه نارینه زما محترمو په منځ کې توجه بالکل زموږ او ستاسو الله طرف ته نه وي اوس زموږ او ستاسو منځونه دي او د هغه خلکو منځونه چې یو زنانه هغه زما محترمو روټۍ پخولې نو د روټۍ پخولو د پاره تنور لمبه کړو نو چې تنور لمبه کو راغه په مانځه باندې ودرېدله چیرې اول به د مونځ حکم هغه پورې به تنور ګرم شوی وي زه به د مونځ حکم د مونځ نه بعد به بیا روټۍ پخې کړم د چې کله نیت تړلی دی نو شیطان علیه اللعنت راغلی دی او دې زنانه ته وسایس ورچوي چې ستا هغه بچی دی او د تنور خوا لتلی دی او اسې نه چې هغه اور ستا بچی چرته ونه سوځي دا وسایس ورته ورچوي بیا زما محترم و شیطان لعنتی دا ماشوم اوچت کو پاغه اور کې ورواچو دا شیطان بیا راځي دی زنانه ته وای چې هغه بچی دی په اور باندې کباب شو لاړ شه صحیح خو به بچ کی کنه لیکن دا دیندار او په دین مینه زنانه سلام نه ګرځي بیا په موز کې مشغوله ده خو شیطان لعنتی چې کله مایوس شو لاړو نو دې زنانه چې کله موز پوره کو سلام یې وګرځولو خپ سکون آرام سره لاړه او په تنور کې ګوري په الله یقینو کې چې هغه بچي صحیح سالم په هغه اور کې پروت دی او د سکروټو سره لوبي کوي سبحان الله وای زما محترمو هغه ماشوم یو سکروټه د سکروټو نه راواغسته او خولې ته کړه او په هغه سکروټه په خولې کې دو سره الله رب العزت هغه سکروټه زما عزتمندو بند کړل او یې خشوله وای امانت بدلحد پمینس کې پروت وی کچازان کو امانت په دی دنیا اجازت ورکړه د شریعت د منځ په وخت کې کټګوري چې ستا بچي یو نقصان کیږي یا د بچي چې کم دی لګي د پچاړه ځان غوسي یا په اور باندې ځان سوځي یا چې کم دی ستا تلکاری توي کیږي یا چې په اور باندې دی هغه لګي د خټ کیږي تويږي نو ګوره چې د 15 روپو د 10 روپو نقصان ستا کیږي نو ته د فرض منځ د لپاره ماتول شي مسله ده د فرض منځ د لپاره ته سلام ګرځول شي چې یو کس ته هغه روان دی کوی ته ورځيږي یا دغه نقصان کیږي او ته په منځ باندې ولاړ یو ځان د زبرګ جوړ کړي چې نه بس منځ زمونږ او تاسو منځونه زما عزتمندو دغه خلکو سره چرته برابرې دي شي نو کوشش وکړو چې زما محترم زمونږ او تاسو منځونو کې جان پیدا شي چې ما او تا په خپل منځ باندې خپل مسله په الله باندې حل نو بالمازان زمون په کورونو کې سمرا زمون نارینه بالمازان دي زنانه بالمازي په کورونو کې زما اوستا بالغ بچی دي لوریان دي بالغه منځ او دس نه کوي هغه ته څوک د منځ اډول حکم نه کوي چې ته منځو کا بس هیڅ نه پلار ته پرواشته نه مور ته پرواشته نه نکاح د خبرې پروا ساتي زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو فرشتہ په ورځو کې خامخا غدا आवाज کوي په دلارو کوسو کې دغه چغه وي چې حمد او ثنا د الله د پاره ده چې الله پاک ز فرشتہ پیدا کړي ما وای نه ما پیدا کړي الله ز فرشتہ پیدا کړي ما چې الله غوا نه ما پیدا کړي او غواسوي غواوي چې دا حمد او ثنا د الله د پاره دي چې الله پاک ز غوا پیدا کړي ما اوخه نه ما پیدا کړي او خو حمد او ثنا د الله د پاره دي چې الله پاک ز اوخ پیدا کړي ما زمره نه ما پیدا کړي زمره وي حمد او ثنا د الله د پاره دي چې الله ز زمره پیدا کړي ما خر نه ما پیدا کړي خر وي حمد او ثنا د الله د پاره دي چې الله ز خر پیدا کړي ما او زی سپې نه ما پیدا کړي سپې وي حمد او ثنا د الله د پاره دي
چې الله ز سپې پیدا کړي ما خنزیر نه ما پیدا کړي او خنزیر وای چې حمد او ثنا د الله د پاره دی چې الله ز خنزیر پیدا کړي ما بلما ز انسان نه ما پیدا کړي نو بلما ز انسان نه حسد زما عزتمند په سلويخ کورونو باندې داغي نه حسد پروتي نو په ایمان وای دا بچي موز باندې راوستل پکار دي کنه دا زنانه په موز باندې راوستل پکار دي کنه نو چې کله نارینه موز گزار جوړ شو او زنانه موز گزار جوړ شو نو ان شاء الله به زمونږ استاد سره بیړه الله پار کوي بیا وګوره چې الله بند کارونه رواني کنه رواني زما عزتمند به په دې منځونو باندې مونږ او تاسو خواري مهنت وکړو چې په دې منځونو باندې مونږ او تاسو خپل مسلې حل د دې منځ په ذریعہ سره چې زمونږ استادو نه کم ګناونه کیږي چې هغه ګناهونو نه منی شو کم زما عزتمندو په دین کې کمی کیږي کم سترګي غلط استعماليږي په غوګونو غلط اوریدل کیږي کچرته منی کیږي ور سره نو تبیا خوش قسمت پوه شې چې استاد اموز دا قبلې دو والد او کچرته مونږ تاسو د دې خبرونه نه منی کیږي نو دا مونږ ډول مونږ نه دي زما محترم نو دا او داس متعلق دا ومه مسله ځان سره ذهن کې کیدی چې مخته په زور سره اوبه اچول دا مکروه دي دا سي په زور سره مخته اوبه اچول چې داغي غداري خوا کې بل چاته کی نو زما عزتمندو لپ په د اوبونه راډک کی او د دې خپل په دې تندي باندې بغلپ کی دي نو په خپل باندې په آرام سره وستا په دې مخ باندې غوبه راشي دا سي په جړق سره اوبه په مخ باندې وشتل دا مکروه دي د دې نزان بچ کول پکار اتمه مسله په وخت د اودس کې په خلا او پسترګي په وخت د اودس کې بخلا او سترګي کلک نه بندوي په وخت د اودس کې با خلا او سترګي کلک نه بندوي ولی چې کله تا سترګي کلک باندې کړي دي مختوبه چې نو دی وريزو تک اوبو نه رسیدل استاودسو نشولو وريزو تا اوبو نه رسیدي استاودسو نشولو یا چې کم دې شونډې لمدې نشونو دا شونډې هم په مخ کې راځي نو تا دا خلق لکه بند کړي دا سترګې دې کلکې باندې کړي دي نوريزو ته وبلا نړلې نو او د سونه شو چې او د سونه شو مونږ نه شو نو دین ځان ساتل پکار دي ک په مانځ کې ی دومره په زور او خندل چې گاونډي आवाज واورېدو نو مونږ او دس دواړه ماچ خوا کې کم ملګری ولاړ دي اغه د دې ملګری د خندا आवाज واورېدو نو دا او د سماته او مونږ ماته او زما عزتمندو مراد گاونډي نه هغه کسته چې د پخوا کې ولاړوي که صرف دومره او خندل چې صرف د خپل خندا आवाज په خپل باندې واورېدو دومره او خندل چې د خندا आवाज صرف په خپل واورېدو گاونډي خوا کې چې کم کس ولاړ دی هغه نه دی اورېدل نو زما عزتمندو په دې صورت کې صرف او صرف موز مات شو او دس نه دی مات دی صورت کې موز مات شو او دس نه دی مات که صرف غاخونه ښکار شو خو आवाज اونوتو نو او دس نه او دس ماته او نه موز ماته صرف مسکای وکړه په موز کې معمولی شان دي لکه مسکا بیل شه ده په ټک ټک سره خندا بیل شه ده زما عزتمندو غاخونه ښکار شو معمولی شان دي او خندل نو په دې صورت کې نه موز ماته نه او دس ماته نو د دې خبرو زما عزتمندو مونږ او تاسو ته سخت ضرورت دی د دین د مسایلو لمونږ او تاسو ځان خبر کو عمل پیو کو نو ان شاء الله دا عبادتونه په قبلېدو باندې راشي بیا هغه ډیره مزه کوي چې یو انسان د اذان د ترجمې نه خبر وي د اذان د مسایلو نه خبر وي د اودس د مسایلو نه خبر وي د مونږ د مسایلو نه خبر وي او به د مونږ کوي نو دا مونږ بیا ډبل مزه کوي دغه شان مونږ وای او د مونږ د ترجمې نه خبر دی او ورسره زما عزتمندو په سوچ کې ترجمه راولي نو د دې مونږ بیا ډبل مزه وي نو کوشش وکړو چې ان شاء الله د دې ټولو مسایلو نه بزان خبرو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل